بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ما تاسو ته چکن بریډ لزانیا ریسیپي راوړې دی. د چکن بیټر دپاره ما اخیستی پیزا ساس چې کوم ما کور کې جوړ کړی دی، مالګه حسب ضرورت، 1 چمچ سور مرچ پاوډر او نیم کیلو چکن وله کیما. وایټ ساس ریسیپي دپاره مونږ اخیستی دي تور مرچ 2 وړوکي کشوغې، 3 غټې کشوغې میده، نیم لیټر پی یا شودې او لږ شانتې غوړي. لیئرز دپاره مونږ اخیستی دي لږ شانتې اورېګانو ته روزمیری، تور زیتون، موزریلا چیز او لیئرز دپاره مونږ به بریډ استعمال کوو. ټولو کې پهله به مونږ به دلته کې کیما تیاره کړو. دې کې ما استعمال کړو کور کې جوړ شوی پیزا ساس. د دې ساس ریسیپي تاسو ما چینل باندې لیدلی شئ. د ساس 1 منټ پخولو نه بعد دې کې به مونږ واچو مالګه ته سور مرچ. مالګه تاسو خپل خوښې مطابق کم یا زیاته اچولی شئ. بیا دې کې ما شمیره کړه نیم کیلو چکن وله کیما. بیا دا کیما مونږ همدې ساس کې وو تقریبا 10 نه 15 منټو ته پخا کړو. بل طرف ته به مونږ وایټ ساس تیار کړو. دلته کې به مونږ واخلو 2 سے 3 چمچ غوړي او هغې کې به هغه میده واچو. هغه میده به مو تقریبا 2 منټو ته فرای کړو او دې منځ کې به مونږ ورکې لږې لږې شودې یعنی پی به ورکې اچو او ورو ورو به مکس کوو. د پی به ټولې یو ټایم کې نه اچو، لږې لږې به اچو او ورسره به مکس کوو. ورو ورو پی اچولو سره د ساس به ښایسته تک شانې یعنی ټینګ بشي. کوشش وکړئ چې دې کې د اوړه والې روړې جوړې نه شي. د ورو ورو مکس کولو سره به ټولې روړې ماتې شي. چې کله ټولې پی واچو اخر کې به مونږ به د کې واچو هغه تور مرچ او بیا تقریبا 1 منټ وله یا څوره پورې ورکې اوبال راشي دوره پورې به مونږ مکس کړو. هغې نه بعد به اور بند کړو او دې وله ټینګوالی به تاسو ته خپله ظاهره شي. دې نه بعد به دا 5 نه 10 منټو له یخېدو به پرېږدو. اوس په دلته کې مو لزانیا جوړول شروع کړو. اول به مونږه لاندې لیر باندې لږ شانتې ساس واچو چې هغه بریډ ورکې چپکاو شي. دا بریډ ما وړوکي سایز کې کټ کړي دي او اړخونه مې ترې نه لرې کړي دي. تاسو بریډ خپل لوښي مطابق کټ کولی شئ. دلته کې ما بریډ ولې یو تهه جوړ کړو او دې باندې اوس پاسه مې هغه چکن کیما واچوله. چکن کیما اچول نه بعد دې باندې ما هغه وایټ ساس واچولو. د وایټ ساس مې برابري سره پلاو کړو. دې نه بعد دې کې ما ورکې لږ شانتې موزریلا چیز واچولو او بیا مې بل لیر جوړولو دپاره بریډ کېښودلو. دا لیر به مونږه هغه سرینی لیر شانتې جوړ کړو. اول بریډ ولی تهه ولګو، بیا ورکې چکن کیما واچو، بیا ورکې وایټ ساس واچو او پلاو کړو او بیا ورته اخره کې ډیر شانتې موزریلا چیز واچولو ځکه چې دا ما لوښي ولی اخرنی لیر دی. که تاسو لوښی ستر وي تاسو مغه مطابق 4 نه 5 لیر هم جوړولی شئ. دلته کې ما موزریلا چیز استعمال کړی دی. تاسو موزریلا او چیډر مکس هم استعمالولی شئ. بیا ما ورباندې واچولو تور زیتون. تاسو دلته کې شمله مرچ استعمال هم کولی شئ. او بیا اخره کې ما پې واچولو اورېګانو او لږ شانتې روزمیری. که تاسو سره روزمیری نشته خیر دی، تاسو صرف اورېګانو استعمال هم کولی شئ. او دا لزانیا ما صرف 10 منټو له 150 ډګري سینټیګریډ باندې بیک کړه. دا لزانیا ډیر ټایم ته پخولو ضرورت نشته دی ځکه چې دې کې هر څه آلریډي پخه وي. د مزیدار شانتې بریډ لزانیا تیاره دی. دې لزانیا کې تاسو چکن بجای د غوښې کیما استعمال هم کولی شئ.
امید لرم تاسو به ما د ریسیپي خوښه شي. همداسې نورې اسانې او ښایستې ریسیپیز دپاره زما چینل ته سبسکرایب کړئ او مخکې خپل پښتنو ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مهرباني.